السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد مولانا میں دفن تفسیر نوڑان دیا وہ امور ضروری ہو جو درجہ کے اگر کمنس کے تفاوت و فرق ہو بیا تاسو دا خبره مارس کړه چې یو پنځه امور نورم پکار دي په فن تفسیر کې وایي چې د مهارت لپاره هغه پنځه امورو کې سما عنوان به یو امر ورکړي وسنی متری زیلی خبره کړي چې دې کې زیلی خبره دارا لکه رکوعان شوی وغیرہ او سپاره شوی وغیرہ د دې خبره ذکر شوی و په دغه پنځه امورو کې یو امر داو چې القرآن حادث قدیم قرآن کریم قدیم دی او که حادث دی نو ذکر دا خبره د مقام کې چې دلته یو علم کلام والدی زمونږ او یو علم حدیث والدی دې کې لږ شانت فرق دی علم کلام والوی چې یو کلام لفظي وي او بل کلام نفسي وي کلام نفسي مدلول د کلام لفظي ته وایي لکه زته مال او براوړه دا کلام لفظي دی او یو د مال او براوړه د یو مدلول یو معنا ده هغه ته ویل کېږي کلام نفسي یو کلام لفظي وي او بل کلام نفسي وي او دلیل پر خبره چې کلام نفسي شته هغه دا دی چې ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا خبري وای پزړه کې او دا جبا هغه زله په خبرو باندې دلیل او ویل کېږي زورت فی نفسی مقالتا زورت فی نفسی مقالتا ما په خپل ځل کې یو مقاله خاسته کړې و دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه وخویلی و چې په کم ټیم کې په بنو ساعده کې خلق راجم شو چې خلیفہ بسو انصار وی من الامیر مهاجرین وی من الامیر انصار وی خوځه من در کړه او تقویت او قوت دلته حاصل شهر جنگونه من کړلی او د مهاجرین ویني وی زمون د تورونه وسم ساسي دا هم د تعاون کړه مهاجرین وی هجرتونه منګه کړلی پیغمبر په من کې راغله کله کور د ټورو ناول من پرې خیره نوې منګنه امیری دی کې حضرت عمر وی ما یو خطبه په ځل کې خسته کړي و زورت فی نفسی مقاله ما په خپل نفس کې یو مقاله خسته کړي و مې زدا وایم زما اراده وا خو ابوبکر پاسه دی بهترینه خطبه ویله او بس لنډه خبره ویله چې علایمت منا قریش خبره وشو او بس وی نحن امراؤکم وانتم وزراؤنا بس من بس تاسو امراء او تاسو موږ مشیران یې تاسو موږ وزیران یې مشورې با تاسو راځو نو ابوبکر دا خبرو کنو بس ما ته ضرورت پاتې نشو پوښوي نو کلام نفسي شته اوس کته ما ته وی کلام نفسي څه ته وی خو ارادي ته وی نو چاته وی نه اراده ځان نشي کلام نفسي ځان نشي مثال په تور باندې ما دا امیر صاحب پس پیړه وه تاسو را توای ولی دی وه زما خبره نه مانی کنه او بیا ته ورشه امیر سے مال او براوړه نو ورشه امیر سے مال او براوړه دا کلام لفظي دی دغه مدلول کلام نفسي دی او اراده مې دار چې براوړي کرانه وړي رانه وړي ولې چراوړي بیا په حکم اعتراض درست شي چې ولې دی واه زما اراده خدا ده چرای نه وړي دا کلام نفسي مغایر د علم سرون دی سنه وخت کې سړي په علم کې یو خبره وي بل خبره مثلا زم عبد الحی راغله او ما ته پته چې نه دی راغله نو عبد الحی راغله کلام لفظي او د دې غ مدلول کلام نفسي او زما علم کې دا نه چې نه دی راغله نو یو کلام لفظي یو کلام نفسي دا کلام لفظي دال مرتبه ده او دا کلام نفسي د مدلول مرتبه او درجه ده
یو درجه د دال ده او بل درجه د مدلول ده. نو دیوی دا قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب وغیرہ دا لفظی حادث ده او دا چې کوم مدلول له کنه مدلوله هغه چې الله ذات پورې قائم ده هغه قدیم ده. دا لفظی ولی حادث ته ذکر ده کې امارات ته حدوث دي علامات ته حدوث دي. ذالک الکتاب یو ټکی شروع کیږي بل ختمیږي یو شروع کیږي بل نو په یو آدم راضی او د بل آغاز راضی د یو آغاز او بل آدم. نو کم شی چې قدیمی ما ثبت قدمه امتنع آدمه د حادث شیخونه آغازی او نه پاغه آدم راضی د دې آغاز هم شته او په دې آدم هم راضی. نو پته ولګیدل چې دا څه شی دی حادث. البته چې کوم مدلول دی نو هغه قدیم دی هغه سره ٹھیک شو جی چې کوم مدلول دی هغه سره قدیم. خودم رکان دی چې دی دال دی لفظی دا هغه مدلول نه ګوره اشعار تبرک او د قدم ګوره راخلی دی برکات تی راخلی دی. نو دا خبره مې وکړه په دې یو سوال د پښو چې اعوذ بکلمات الله التامات دا په حدیث کې راغلی چې پناه غواړم په کلمات تامه. نو دا کلمات تامه خدا قرآن دی او دا قرآن دا ظاهر مثلا حدیث شي نو دا خو پناه په مخلوقات رااله پناه په چا رااله استعاذہ بالمخلوقات رااله. دا اعتراض ما یو لوی فاضل تکې خو هغه فاضل دا جواب وکړو چې دا چې کوم لفظي دی دا د دې نفسي نه هغه اشعار غختلني راوچت کړي دي کنه. نو د دې د وجه نه دي کوم آثار د قدم پیدا شوي دي نو استعاذہ به صحیح ده چې به صحیح ده. دا خود علم کلام والا خبری دی او دا علم کلام والا بلا خدمات تی ماشاءاللہ بلا خدمات دی. دا دین دا سے پناہ پوئے بانے نے دے راگل دا پڑیرے پوئے راگل نے او دا دیر خلق و مقامتون او دا غی جوابون او دا غی مقابلی کردی اللہ دی دیتا دنیا و خیرہ کی سلے ورکی. خو من پا دے باب کے دا محدثین دا کلامنا دیر متاثر ہے. اگه مسئله داره چې هغه یو بل رنګ تعبیر کوي. هغه وی یو کلام نفسی دی یو کلام لفظی دی. کلام لفظی دو حیثیت لري یو هغه چې مرتب شي په ترتب زمانی یو هغه چې مرتب نوي په ترتب زمانی بلکې په ترتب اصلي. نو دا لفظی چې مرتب په ترتب زمانی سره واخلې نو بیا خو ټیک ته چې حادث دی خو چې د مرتب په ترتب سی شی واخلې اصلي د مرتب په ترتب چا سره واخلې اصلي سره واخلې د مرتب په ترتب نو بیا قدیم دی. نو نفسیم قدیم دی او لفظیم قدیم دی. د دې داسې مثالی لکه زه سوم چې ضربت ضربا مفعول مطلق او ضربتهما دا کسو وها نو یو دا ضربتو ضربن دی نو دا ضربتو ما وهلو که په وهلو سره دا زما صفت دی او زه چې هم ضربتو هو دا کس نو وهنو دا صفت په چا واقع شو اچھا درجه د مفعول به ده درجه راچاره. نو زه چې کلام لفظي وایم نو ټیک ته چې زم دا مرتب په ترتب زمانی او زم حادث ما زمانم حادث سره یو ایدا درجه یو دا درجه د مفعول به ده چې وایم اسو چې کوم مقروء ده چې درجه د مفعول به ده. نو قرآنی کریم په درجه دغه مفعول به کی چې سوایل شي هغه قدیم دی نو لفظیم قدیم دی او نفسیم څه شی دی قدیم. نو دا مرتب شو په ترتب اصلي. کته سونه پوښي نو ماته وایي چې موږ نه پوښي پوښوي پوښو کنه امیر سے پوښوي یعنی حاصل د کلام دار چې یو مرتبی په ترتب اصلي دا قرآن
هغه ترتب اصلي هغه دی کنه چې الله جل جلاله جبريل ته ویل کنه چې درجه د مفعول به ده کنه دغه درجه کې قدیم دی کنه. او یو دا چې زه وایم نو زه حادثه ما اسیم حادثه ده، لیکلم حادث، کاتبم حادث ته، قاریم حادث ته، نو دغه د قرائت او دغه د فعل هم حادثي کنه. ٹھیک شو؟ نو ومنها هنا د دې ضرب امام بخاری فرمایل چې القرآن و کلام الله غیر مخلوق، قرآن دا الله کلام دی او مخلوق نه دی. ولفظی بالقرآن مخلوق، ولفظی بالقرآن مخلوق، زما لفظ په قرآن مخلوق دی، زما فعل دی، زه حادث ما زما فعل به ولې حادث نه دی. نو د محدثینو دا موقف ما ته درون ښکاري، مزیدار را تخکاری. نو دا زمون موقف شي چې کلام نفسیم قدیم دی، دا لفظی چې مرتب په ترتب اصلي واخلې هم سی شی دی قدیم. بس دا بحث شو په قرآن. الحمدلله دا مباحث ختم شو. و اول او 15 نور 12 مباحث ما عرض کړ. اما نمبر سره مطلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصى سورة من صوره مساقع الخطباء من العرب الأربع فلم يجد به قديرا. الله مولانا مفسر شروع اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده. دی بسم الله کې مباحث نه کوم او داغه وجه ده چې مفسر رستو بخپل مباحث کړي ما ته څه ضرورت ده. اگر شکر کې با کم کړل اسم کې او الله او رحمان او رحیم او متعلق به کې مباحث کړي بخپل ځای کې ورازي کا خیره نو موږ ته څه ضرورت ده چې دې کو دا سے بوجھ په طالب به ځای هغه بحث کوم چې دین نه کړه. بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کړه ځکه دې کې حدیث راغلی. بس لنډه خبره دا وړو خبره نه کوم کل امر ذی لنا فلان دین الی اخره. هغه تاسو په دې وړو کتابونو کې دا مباحث نه کړی او بیا د الله سبحانه و تعالی په فضل او کرم سره ودا سه یو بحث دلته کې وړو کې غنو کو چاغه تر الی یومنا هذا تاسو کړل او ټولم غلط کړل. کتابونو کې هم لیکلي دي هغه غلط شي. نو خبره تاسو کوم انسانان د علماء سنځه کې دماغ کارونه کې نو وس کېږي شي. مولانا مسله دار چې دي کې حدیث راغلی او حدیث په حمد کې هم راغلی او دواړو کې داري چارغه عمل چلم یبدا فيه بسم الله الرحمن الرحیم یو کې بالحمد لله رب العالمین بالحمد لله لفظ ذکر شویره. نو سوال نور زینو کې ده چې په یو ځای کې ابتدا ده په بل ځای کې ابتدا ده. ابتدا امر بسيط ده هغه په مختلفو سيزونو نشي راتلی. دا سوال دا اول ورځ نه درې مې درجه نه شروع کړل کنه دی عبد الله یزدی او شارح تهذیب دا سیده کنه اول ته بیا جوابم کړو کنه هغه دا چې ابتدا په څو قسمه ده یو حقیقی ده بل عرفی ده او بل اضافی ده. نو دا غړي وړي دا منګم ډیر ټایم ویلي طالبانو ته او طالبانو غړي وړي ویلي دي. نو بهر حال د دې یو جایزه ونه علم عدل توسط تاسو کوش ان شاء الله چې دا موږ ټول وسپور ټوکی کړي وي او په خطا روانو او الله جل جلاله دې موږ ټول ته عفو فرمایي. نو دا خبره دلته کې عرض کو. اول سوال با وکړو او دا غي نرستو بیا دې خبره طرف ترش. اول په بسم الله الرحمن الرحیم کې شروع کا د وجر عمل بالحدیث نه
نو په دې باندې یو سوال دی چې عمل بالحدیث دې کې حدیث صحیح شته نه نو ته څنګه عمل بالحدیث کوي؟ وجه دا چې دا حدیث ته بسم الله دې کې استعراب دی، سندن پکې میں استعراب دی، متنن پکې میں استعراب دی، بیا چا مرفوع ذکر کړل چا موقوف ذکر کړی دی، دای کېم دی او بدی کې معنا حواله سرم شي دی یو استعراب او په حدیث کې ضعف هم دی. مثلا یو حدیث کې چې کل امر ذی بال، کل امر ذی بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اخطا. یو حدیث کې دی کل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اخطا. یو کې دی کل کلام لا يبدأ فيه بالشهادة نه بلکې بالحمد لله وشکر الله نسبشي فهو اجزم اقطع اجزم. یو کې کل کلام لا يبدأ فيه بالشهادة، یو کې کل کلام لا يبدأ فيه ببسم الله وبذكر الله. داسي او غالبا یو روایت کې د صلات ذکر هم شته، نو کله یو ذکر کیږي کله بل او کله بل او کله بل. یو کې کل امر ذی بال لم يبدأ فيه ببسم الله ناغه تاکتا ویلې شي وی، او کله کله ویلې کیږي چې کل امر ذی بال لا يبدأ فيه الحمدلله ذکر نه. پسنو کې د حمد او شکر ذکر، پسنو کې د بسم الله او د ذکر الله ذکر، پسنو کې د شهادت ذکر دی. نو کله یو او کله بیا دا روایت مبارک کله د حضرت کعب نه ذکر کیږي او کله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه ذکر، او د دې سره سره د دې په سند کې قرم بن عبد الرحمن دی هغه ضعیف راوی دی، نو دا حدیث هم سره ضعیف. دا غرض په دې حدیث شریف کې معنوي اشکال دا دی چې دې کې د ابتدا لفظ ذکر کیږي، دې کې کوم لفظ ذکر کیږي د ابتدا، اریو کې د ابتدا خو امر بسيط ته هغه خو په مختلفو سيزونو نشي کېدلی، په یو بکیږي. نو دا پکې بلغ لاک دی، نو لہذا سندن متنن دغرنگی مثال په تور باندې دا حدیث راوی پکې قرہ دغرنگی اشکال معنوی پدې کېم دے، استراب معنوی پکېم دے، اشکال معنوی پکېم دے. نو دې حدیث باندې بسنګ عمل وشي. دی اول اشکال له ان شاء الله راځم لګروستو سو پوری چې حضرت د کعب د ابو هريره خبره ده، مشاهد د دوانو نه باورېدل شي بچانا ولیو روایت ته دو کسانو نه اورېدل کیږي. سو پوری چې د قرآن بن عبد الرحمن خبره ده، نو دا ټیک ته اگر کا باز خلکو په دمانه اعتراض کړي دي، خو په دې سند کې د زهري نه نقل له عادت خلق اثبت فی زهري وی، اثبت یعنی مطلب د استادانو کې زهري استاد امام زهري د دې بارک کې ابن شهاب زهري خلق دا خبره کړل چې دا غبارک کې اثبت دا نه چې کوم خبره را نقل کې درست، نو دا خبره هم ختمه شو. سو پوری چاگاول اشکال لے او دا غرنگی دارستانے اشکال لے. نو دا غیر پارا خزمون نور علماء دا تقسیم کرے چه ابتدا حقیقی دا او بلدارا او بلدارا او بلدارا خودم را مسئلہ دا چه یو که با حقیقی شی او قبل که با اضافی شی یا با عرفی شی،
نو پدوارو کی چی اضافی یا پدوارو کی عرفی یا اول کی اضافی دویم کی عرفی اور دویم کی اضافی اول کی عرفی نو پدی اشکالات نشتے اشکالات داری چی پدوارو کی ابتدائی حقیقی شی سنگا شی پدوارو کی کما ابتدائی شی خدا جواب عام تو گوانے زمان پری درسونو کتاب سباوری دلے کی گی کنا دا کی گی دا جواب دا جواب غلط ہے ادروئے حدیث مولانا دا سوال خوبا آل ٹھیک وے کنا دا سوال دا جواب خوبا آل سوے ٹھیک شردوانو جہانو سردار مثلا مکہ کے ویلے وے چھ کل امر زیبال لم یبدأ فیہ بسم اللہ دسے ویلے بیائے پا مدینہ کی دا حمد ذکر کرے ہوئے بیائے پا طائف کی دا شہادت ذکر کرے ہوئے اور بیائے پا جدہ کی مثلا دا صلاة ذکر کرے ہوئے او پا مصر کی دا ذکر اللہ ذکر کرے ہوئے نو خطی کوا یو کی با ابتدا حقیقی ہوا قبل کی با اضافی ہوا بیا خطی کوا خدا خو پا یو مجلس کی دا خبر دا چی پا دی یو مجلس کے بسم اللہ ٹکے ویلے کل امر زیبال لم یبدأ فیہ بسم اللہ کپا دی یو مجلس کے دا حمد خبر کرنا او کپا دی یو مجلس کے دا چازک دا صلاة یعنی یہ جواب تب ٹھیک ہو سکتا تھا جبکہ سردار دو جہان نے مختلف مقامات میں اگر اسی طرح اس نے فرمایا ہوا ہوتا کہ تسمیہ اور حمد وغیرہ کی تذکرہ فرماتے لیکن اسی طرح تو کوئی بات نہیں ہے ایک مجلس کے اندر یہ اختلاف ہے کہ حضرت نے اسی ایک ہی مجلس میں بسم اللہ کی تذکرہ فرمائی ہے یا اور کسی چیز کی چیو کے ابتدا حقیقی کیا ہے اور قبل کے سکائی اضافی کا ہے ندا خبا علیہ صحیح کی ہاں چیو مجلس کی یو ویلے وے بل مجلس کے سویلے وے آغا خود دی یو مجلس کے اختلاف تھے یو مجلس کے سرے لہذا صحیح جواب دار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کے لفظ تا ذکر اللہ ویلے کل امر زیبال لم یبدأ فیہ بذکر اللہ دا دی ذکر اللہ نا راوی تعبیر کر لے چاہ پا بسم اللہ سرا چاہ پا الحمد سرا چاہ پا تصلاة سرا اور چاہ پا شہادت سرا نو مجلس سیاو دے نو لہذا استراب معنوی الحمدللہ دفع شو او اول چکم استراب متنی دے نو شکر دے اغم سیشے شو ختم شو اغدا دے چل نفس دے ذکر اللہ ویلے دے خوراوی تینا تعبیر کر بالمعنی کر لے سو کوئی چی بسم اللہ دا سو کوئی الحمدللہ دا سو کوئی سیشے دے شہادت نو دا جواب صحیح جواب دے تقسیم دا ابتدا تا حقیقی و اضافی و عرفی تا ضرورت نشتے دا آغا سوک بدا جواب کئی چی دا احادیث سنا خبر نہیں دے باق ناغا سکتا جواب او دارا تمو آیا چالتا آغا کر لیا دا کر لیا ما ہوئی تاستا چا ما تا پتر چی چا کر لیا ما تا پتر چی لس کالا مام در سویلی و دمرا کار دے چی آغا وقت دا حدیث سنا خبردارے دے کم و نو نو دیو جنا منگم دا ویلی عبداللہ یزدین دا ویلی ابتداء حقیقی و اضافی و عرفی وغیرہ تفصیلی کر لے اور اس سے دیجی پر خبر الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده الحمدللہ کے یوسو مباحث تبگو رہے الحمدللہ کی اوباس پا ال کے او درم پا دے حمد کے او درم باس دے پا للہ کے او سلورم پا نزل کے او پنزم پا فرقان کے او شپکم پا عبدی لفظ کے نو تلک بحوثم تاسو بحثن ششپک خدا یو تین لرکا ذکر للہ والا رستو رازی تفصیلا نو آغتن لرکا نصوب پاتشی پینزم اول راش الحمدللہ
نو الحمد کې اول بحث پدې ال کې الف لام یو غتا سو په جندل جنسی او استغراقی او عادی ذهنی او خارجي هغه تاسو ته معلوم دي او دویم تقسیم په الف لامو کې ده عند علماء البيان د بیان والا په نسبانه نو اهل بیان عقیده سي تقسیم کوي ګور اورته وی الف لام په څو قسمه لري پدوا یو ته ویل کېږي الف لام عهد خارجي یو ته وی لام الحقیقت لام عهد خارجي کې معهود خارجي ته اشاره او لام الحقیقت کې نفس حقیقت ته اشاره بیا لام عهد خارجي معهود بخالی نه یا به معهود صراحتن یا به کنایتن یا به علما مخک معلوم صراحتن هغه دا چې وليس الذکر کالانثى نو مخک د انی وضعتها انثى ټکي ذکر دی او پسې وليس الذکر کالانثى نو مخک انثى ذکر دی ورستم انثى نو دا معهود صراحتن دی کنا معهود کنایتنی لکه ولیس الذکر کې الذکر کې الف لام دی اورانځنه د مذکر تذکرہ صراحتن نه شي او کنایتن شي د ذکر بی مریم وی چې زده آزادو ما بد بیت الله بیت المقدس اده بیت المقدس ته چا د پاره خدمت ته پاره راغي خدمت ته پاره خو ذکور وی هغه ناری نه وی کنه جنکه خو خدمت نشي کوله نو معلوم دے مخ کے کنایتن او کله کله به معلومی س علما لك خرج الشيخ خرج الامير اذا لم يكن في البلد الا اميرا واحدا او لم يكن في المدرسه الا شيخا واحدا خرج الشيخ خرج الامير بل سکین یو کسی نو خلق وی خرج الامير نو الامير معرف ته پلام هدی او معهود مخ کے صراحتن خو نشته کنایتن نشته خو په علم کشته بس او یا خرج الشیخ شیخ هو تر مدرسینا بس یو معهود بی بس داغه پته لګي او کم چلام الحقیقت یا به اشاره حقیقت ته نفس حقیقت ته بما من حيث هي اغه ته وی لام الجنس لك الرجل خير من المرأه یا بدغ لام الحقیقت کی اشاره وی نفس حقیقت من حيث هي تنا بلکہ فرد تا فرد بن ملحوظی کا فرد ملحوظ و ذہنن نو لام عہد ذہنی نو دا لام عہد ذہنی قسم دے لام الحقیقت او کہ اشارہ پہ کہ افراد ہوتا وا فرد تنا افراد ہوتا نو دغا افراد با طول مراد حقیقتا یا عرفا کو طول مراد حقیقتا نو دیتا وی لام الحقیقت استغراقی ان الانسان لفی خسرن الانسان کے لام الحقیقت تے اشارہ پا کسی برطول و افراد تا حقیقتا او کا افراد تا اشارہ شوی و پا کی عرفان لکا جمع الامیر الصاغا اے صاغت بلده دخپل کلی زرگران راٹول کرو دخپل کلی زرگران سکڑا راٹول کرو ندیتا وی لام الحقیقت خواغ ازدا استغراق حقیقی دے تو عرفی دے دیتا وی لکی گی استغراق اسی شے عرفی او غنور الافلام موصولی و حرفی پس الور قسم استاس ازدری دا میں تلک پرنوی منحجوی دا علماء و دا اہل بیان پنیس لام الحقیقت عادی ذہنی خارجی اپسو قسم ری بدرے ندرے قسمنا لام الحقیقت کی جنسی استغراقی حقیقی عرفی ہاں ندرے داشو عادی ذہنی سلور داشو نو سلور او درے او نو فصارت الاقسام سبعا نو طول اقسام سشو او اقسام شو دا بحث ختم شو ٹیمم ختم شو سوکو بس ال کے بحث ختم شو پینزہ مباحث بکم
ال کے باس ختم شو، حمد کے پاتې شو، نزله کے پاتې شو، فرقان کے پاتې شو، علی